د کوز د قومي وطن پارټۍ ضلعي چیرمن باچا حسین سره د خپلو ډیرو ملګرو د قومي وطن پارټۍ د ذمہ دارونو مستعفي کېدو اعلان کړی دی او د ده وینا ده چې صوبایي ذمہ دار تنظیم په ډیرو فیصلو کې نظر انداز کوي کوم چې یو غیر جمهوري عمل دی دی سوی او د ده سره نور څوک مستعفي شوي دي د ده د خولې موږ صرف د عهدو مستعفي شو او پارټۍ کې موجود یو خلاف اشاره تاسو کم طرف ته د دې ځای نه خلک هغه ته خبرې کوي کنه هغه مطلب دا دی د دې تاسو خلک یو بل سره دا یو پروګرام پارټۍ کړو چې کله مونږه پارټي کوو نو مونږ په تنظیمي پارټي کوو لکه څنګه چې مخکې کومه پارټي وه هسې به نه کوو باقاعده به تنظیمي او باقاعده به د تنظیم سره به زمونږ مشورې زه د ډسټرکټ چیرمین یم تاسو ته پته ده تاسو ټول په سیاست نه خبر یئ چې تنظیم په یو ډسټرکټ کې موجود وي په تحصیل کې موجود وي نو که د بهر نه مشر راځي نو هغه رابطې هم د ضلعې د صدر سره او که د ضلعې نه کم وفد ځي صوبې ته نو هغه هم د ضلعې د مشر په قیادت کې ځي چونکې هغوی د هغې نه علاوه بالاتر هغه د هغه خلک چې هغو ته ټایم ورکوي لکه که ذاتي خبرې سړی د مشرانو سره کوي په هغې مونږ په چا باندې هېڅ قسمه اعتراض نشته خو چونکې چې په تنظیم کې راځي او د تنظیم باندې پرېږدي اګنور کوي نو موږ د هغې خلاف لکه هغې ته تیار نه په ضلع کې زموږ د صوبې تنظیم کې مداخلت او زموږ د ضلع تنظیم په صوبه کې اګنور کول د هغې په وجه باندې زه نن د خپل ضلع د عهدې نه سره د جنرال سکرټري ارشد خان ورسره زما سینئر نائب صدر عبدالحمید خان خادقزی او زما د ډسټرکټ یوث صدر آفتاب خان او د یوث جنرال سکرټري سید روان خان او ورسره زموږ صوبایي کونسل ممبران وکیل خان او عاقل ودود خان د هغې سره زما د پی کې 14 د قومي وطن پارټۍ اسرار خان چیرمین پی کې 14 او د پی کې 14 د یوث صدر ابتب خان عرف ګلو او زما سره د یونین کونسل صدر شیرخان لا د چکدرې قومي وطن پارټۍ او د چکدرې د یونین کونسل جنرال سکرټري خان باچا خان او د تحصیل سینئر نائب صدر اقبال حسین باچا رحمت امین تیمرګر زموږ سره زما ضلع کې نائب صدر حیدر خان مونږ ټول مشترکه په شریکه مونږه د قومي وطن پارټۍ د عهدو نه نن مستعفي شو ځکه چې هغو زموږ بار بار زموږ په ضلع کې بېجا مداخلت کوي او مونږ په صوبه کې هغو نه نظر انداز کوي